الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک چکلا سلور کالو تا ورسید او د بنو سعد علاقه کی د حلیمه سعدی په تربیت کیو او اول ځل د نبی علیه الصلاة والسلام شق صدر اوشه نو د شق صدر د واقعین بعد حلیمه چې د نبی علیه الصلاة والسلام رضاعی مور وا او د هغې خاون چې د نبی علیه الصلاة والسلام رضاعی پلارو دواړو سره دا یره پیدا شوه چې چېرته دې ماشوم ته څه نقصان ونه رسي او دا د آمینې د اړخه زموږ سره امانت دی په دې امانت کې څه نقصان ونه شي دې امانت کې خیانت ونه شي نو دواړو مشوره وکړله او نبی علیه الصلاة والسلام د طائف د علاقینا مکی مکرمی ته راوړلو او خپل مور آمینې ته یې وسپارلو او د شق صدر دا ټوله قصه یې ورته تفصیل سره بیان کړه د دوی خیالو چې حلیمه به آمینه به پریشان شي لیکن د آمینې په تندي باندې د دې واقعې د اورېدو نه بعد 19-20 فرق رانغه ځکه چې کوم وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په خېټو حملو هغه وخت کې او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش په وخت کې آمینی د الله د پیغمبر کم برکات کم انوارات او کم نا اشنا خبرې لیدلې وي
نو دی مطمئنه وه او الټی حلیمې ته تسلي ورکړه چې ته هېڅ پروا مه کوه زما د دې ماشوم به نااشنا شاني او شیطان به انشاءالله دته څه نقصانه نشي ورکولی دې دواړه واپس لاړه مورې تربیت شروع او دم د الله جل جلاله یو سنت دی یو عادت دی اکثر چې کوم لوی لوی نامور شخصیات تیر شوي دي نو ورکوټوالي کې د هغې د تربیت کار الله پاک د هغوی د میندو نه اخیستی دی او د هغې ډېر حکمتونه دي خو یو لوی حکمت پکې دا دی چې د مور په زړه کې الله پاک د خپل اولاد په باره کې کم شفقت کم مینه کم رحمت او محبت ایښی دی نو داسې د پلار په زړه کې نه وي مور چې په خپل اولاد باندې څومره خوږېږي خفه کېږي پلار هغومره نه وي او مور چې د خپل بچي په مزاج باندې په کومه طریقه پوهېږي نه هغسې پلار نه وي نو د نبي علیه الصلاة والسلام د تربیت دا کار او دا ذمہ داری ورکوټوالي کې الله پاک د هغې د مور نه اخیستې ده چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام عمر مبارک شپږو کالو ته ورسېده د آمینې اراده وکړله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته د طلوع د خپلې برادرۍ او د خاندان سره د ملاقات په غرض باندې نبی علیه الصلاة والسلام هم د ځان سره بوتلو ام ایمن چې کومه وینځه وه خدمتګزاره وه هغه هم د ځان سره بوتله د خدمت په غرض مدینه منوره کې یو میاشت په خپل خاندان کې تیره کړه او بیا یې د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته د تلو نیت او اراده وکړه لاره کې یو ځای راځي ابوا اوس هم چې کومو خلکو باندې الله مهربانه شي مکې مدینې منورې ته حرمینو ته لاړ شي او بیا د مکې نه مدینې منورې ته یا واپسې کې راځي نو دې علاقې ته چې راورسېدي نو غټ غټ بورډونه لګېدلي دي ابوا انګریزي کې هم لیکلي عربی کې هم دې ځای ته چې راورسېده نو آمینه ناجوړه شوه او بیا په دغه بیماری کې وفات شوه او د ابوا په دې علاقه کې په دې کلي کې
دفن کړی شو. د هغې د تدفین نه وروستو ام ایمن نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه مکې مکرمې ته راورسولو او خپل نیکه عبدالمطلب ته یې وسپارلو او دا ټول واقعات او تفصیلات ورته هم بیان کړه. عبدالمطلب په دغه زمانه کې د مکې مکرمې غټ سردارو او دا حرم شریف د کعبې متولیو منتظمو. نو 2 کاله عبدالمطلب د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه د نبی علیه الصلاة والسلام تربیت وکړه او عبدالمطلب دا نوسی یتیمو، موریم نو پلاریم نو او د شپږو کالو نو ډیر زیات محبت به ورسره کولو، مینه به کوله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خیال به ساتلو. د بیت الله شریف د دیوال سره به هر ورځ د عبدالمطلب دپاره یو خصوصي مسند جوړېده د ناستې دپاره او هېڅ چاته په دغه ځای کې د ناستې اجازت به نه و. غاړو غاړو ته به خلک ناست وو او عبدالمطلب به په خپل مسند باندې منځ کې ناست وو. نبی علیه الصلاة والسلام عمر خو 6 کاله پوره شوی و. دی به اکثر راغه او د عبدالمطلب د خپل نیکه په خوا کې به کېناسته. ترونو نورو خلکو به راونیولو، منع کولو به، لیکن عبدالمطلب ورته وی ده ته به څه نه وایي، راضي دی او زما سره به ناست دي او الله جل جلاله به زما دین وسیته ناشنا مقام او شان ورکي. د ځان سره به یې کېنولو، لاس به یې پرې راواچولو، په مینه او په محبت به یې ورته کتل، خوشحالېدو به او اکثر به چې کوم کار نه کېدو نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورپسې اورېږه، الله پاک به د هغوی د برکته هغه کار وکړه. یو ځلې د عبدالمطلب یو قیمتي اوښ بې درکه شوی و، ورک شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په تلاش پسې لېږلی و. ناوخته یې که لیټ شه نو عبدالمطلب ډېر زیات پریشان و او د پریشانۍ په حالت کې به یې ژړل هم او د عربۍ اشعار به یې وي او په هغه اشعارو کې به الله ته سوال او زاري کوله چې زما دا نوسې ما ته واپس را پیدا که رایوله. اوښ ترې نه بیا هېر شو. نو بیا یو وخت کې
نبی علیه السلام را روانو او هغه اوخیم د موهر نه نیولی و. عبدالمطلب ډېر زیات خوشحاله شه. نبی علیه السلام یې ځان ته راجوخت کړ او د دې واقعې نه بعد بیا عبدالمطلب وی چې بچیه د نن نه پس به زه تا چېرته هم د ځان نه نه جدا کومه، نه به دې بېلومه. چې کله د نبی علیه السلام عمر مبارک اتو کالو ته ورسېده نو بیا یې نیکه عبدالمطلب هغه وفات شو. پلار یې وفات، مور یې وفات، د مور او د پلار نه بعد بیا نیکه هغه وفات او دا ټول په رکوټوالي بچپن کې. چې کله عبدالمطلب وفات کېده یو قول د عمر یې 2 کاله، یو روایت دی 15 کاله، یو روایت دی 95 او یو روایت کې راځي 110 سال او یو قول به کې د مؤرخینو دا دی د عبدالمطلب د وفات په وخت کې د هغه عمر 120 سال ته رسېدلی و. د نبی علیه السلام ترونه خو ډېرو. ابو طالب دا د الله د پیغمبر سکتر و. د عبدالمطلب د وفات په وخت کې دا خپل نوسې خپل زوی ابو طالب له وسپارلو او هغه د ډېر کلک وصیت وکړو چې زما د دې نوسې به ګوره تربیت کې او د ده به پوره خیال ساتي. مؤرخین او مفسرین او محدثین حضرات لیکي چې واقعتا ابو طالب د نبی علیه السلام تش تربیت او خدمت اونه کړه بلکې د الله د پیغمبر د تربیت او د خدمت پوره حق ادا کړ او نور فیصله د ازل دی د قسمت دی د دې ټولو خدمتونو سره سره د الله د پیغمبر د دعاګانو د جړاګانو سره سره الله پاک د ابو طالب په قسمت کې ایمان اسلام نوري کړي نو ایمان ورته نصیب نشي. ابو طالب د نبی علیه السلام تربیت شروع کړ د خپل اولاد نه به زیاته مینه مرسله ساتله خیال به هم ساتلو. یو ځل مکه مکرمه کې قحط راغی باران نه کېدو نو د مکې خلک حرم ته راجمع شو. ابو طالب هم راغه او نبی علیه السلام دا تو کالو سره پاسه عمر کې
نیم راوستو او کعبی دیوال سره ادرولو ملائی د کعبی د دیوال سره اولگی دلا او بیای د باران د بارا آسمان طرف د اشاره اکڑلا د سیرت او د تاریخ کتابون لیکی تکسر نورو نوریزو سا نام و نشانم نو د نبی علیہ السلام نے اشاره سارا اللہ پاک اوریز را پورته کړه او بیا داسې باران وشه چې د مکې په تاریخ کې داسې باران نه و شوی. د مکې مکرمې خلک تاجرانو او د مدینې منورې خلک زمیندارانو او د مکې مکرمې خلکو به په هغه زمانه او په هغه دور کې بین الاقوابی تجارت کولو واړه سفرونه دا خبریرو لیکن په کال کې به د مکې د تاجرانو دوا غړ سفرونه یو شام ته او بل یمن ته د مکې لولوی سرمایه‌دار مالدار خلک به پکې راجمو مالونه به دغه ځایونو ته وړل او د هغه ځایونه به د ضرورت څیزونه راوړل او مکه کې به خرڅول. یو سفر به بجمی کې کېدو تجارتی او بل سفر به په وړي کې کېدو. قرآن کریم کې الله جل جلاله د دې سفرونو په باره کې یو مستقل سورت را نازل کړی دی سورت قریش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. النبي عليه الصلاة والسلام عمر مبارک چې 12 کالو ته ورسېده نو د مکې د تاجرانو د تجارت د سفر تیاریانې شروع شوې خلکو مالونه را جمع کول او را اغشتلې او د تجارت قافله تیاره شوه. د نبی علیه السلام تر د ابو طالب مال هم پدې کېو او هغه هم شام ته د تجارتي سفر د تلو په غرض نیت او اراده وکړله. فیصله یې دا کړې وه چې اوږد سفر دی او د مشقت نه ډک سفر دی خپل وراره به د ځان سره نه بوځمه په تکلیف بشي. د قافلې د روانېدو په وخت کې د تاجرانو بچي خپلوان واړه هغه به راجمع وو د الله پیغمبر هم نو سترګې د اوښکو نه ډکې شوې غمجن شو جړغونی شو نو د ابو طالب ترس ورباندې راغه او بیا نبی علیه السلام هم په دغه سفر کې د ځان سره بوتللو. د نبی علیه السلام د زندګۍ تاریخ دا ټول د سفرونو نه ډک دی. بچپن کې هم اول د 2 کالو پورې سفر بیا د 4 کالو پورې سفر یا د مور سره د 6 کالو په عمر کې سفر او دا سفر د 12 کالو په عمر کې قافله روانه شوه د شام په اړخ
اوس دا خو ما دا خبره وکړه تاسو واورېده چې سوونه زرګونه خلک یې پکې سورلیانې یې پکې اوښانې مالونه بې بار کړي شوي وي او د یو ملک نه بل ملک د سفر یي څومره زمانه به لګي څومره مشقتونه تکلیفونه به راشي د مکې مکرمې نه چې خلک ځي شام ته لومړني ښار د شام په ښاریو کې چې کوم راځي د هغې نوم بصرا دی او دا د شام په زړو ښاریو کې شمار دي په هغه زمانه کې شام کې ټول عیسایانو د بصرا دی ښار چې دا قافله ورسېده نو د دې ښار په اطرافو کې یو ګرجه وه او په دغه ګرجه کې د عیسایانو یو عالم اوسېده خپل نوم یې جرجیس او مشهور په بحیره راهب سره دی قافلې بسې بسې پړاو اچولو د بصرا د ښار په خوا کې چې کله پړاو واچولو یو ورځې جرجیس بحیره راهب هغه د خپلې ګرجې نه راغه دې قافلې ته او د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکي چې د زمانونو به دا قافلې ترې راتلې او دلته کې به پړاو مشهورو لیکن په عیسایانو کې د راهب ډېر لوی مقام او مرتبه مذهبي لحاظ سره نو هغه به دې قافلو ته اړو څه توجه نه ورکوله لا به ډېر راغلې او په دغه ځل به ذات خود په خپله راکوز او نبی علیه الصلاة والسلام للاسنا انیولو او وی هذا رسول رب العالمين يبعثه رحمة للعالمين دا الله دا ارخا دا الله رسول لي او يبعثه رحمة للعالمين الله پاک به د تمام عالم د پاره رحمت رالیږي عیسایانو دې د پوسو که چې دا خو ورکوټې ماشوم دی د لسلولو سکالو دا د څنګه پته ولګېده په تورات او په انجیل کې د نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نښې الله ذکر کړې وي د یهودیانو او د عیسایانو مولیان هغې د هغه نښو نه خبرو نو دغه راهب چې د تورات او د انجیل عالم و هغه نښې پېژندي وایي ما یو خو د دې نه وپېژنده چې دا مخامخ د دواړو غرونو په منځ کې کومه دره ده ستاسو دا قافله چې د دې درې نه رابهر شوه او په کومه تیږه او په کومه اونه به چې دا ماشوم راتېرېده د هغه به ورته ښکته شوه او انجیل او تورات کې مونږ دا لوستلي دي چې دا سیز هم د هغه چا لپاره چې کوم د الله پیغمبري او دویم دا چې دا زه د مهر نه پیژنم
بعضی روایتو کې راځي دی راغه د نبی علیه السلام قمیص مبارک اوچت کا نو غسی اوږي باندې د زړه په مقابل کې د نبوت مهر لګېدل او د سیو په شکل کې هغه مهر عمولی دلو او بیا واپس لاړ او د تجارت د ټولې قافلې ته د روټۍ انتظام وکړو د دعوت اهتمام یې وکړو چې کله دعوت تیار شو روټۍ تیاره شوه ټول خلک کېناسته نو راهب تپوس وکړ هغه ماشوم څه شو وایي هغه غوتلی دی د اوښانو په سرولو پسې وایي د هغې انتظار به کوئ انتظار یې وکړ تک سور نور دی غرمه ده لږ ساعت بس نبی علیه السلام را روانو او د پاسه پې سر مبارک باندې وریځ وه نو دی راهب دی ټولو خلکو ته وویل تاسو وګورئ دا ماشوم چې را روان دی ګیر چاپېره نور دی او د هغه د سر د پاسه د چترۍ په شان ده وریځ ده غټه ونه وه د هغه ونې د سوري د لاندې خلک ناست وو د دسترخوانونه خو لیدلي نبي علیه السلام چې راغه نو یو اړخ ته کېناسته او هغه اړخ ته انور و د نبي علیه السلام د ناستې سره هغه وریځ الله راته وکړه بل اړخ ته انور شو او د الله په پیغمبر باندې او هغه طرف ته چې کوم خلکو په هغې باندې سوری شو هغه سوری الله راته وکړو دعوت مو شو کوم کې چې قافله د شام په اړخ باندې تله نو دې راهب وی چې خلکو دا د الله پیغمبر دی او پوره نښې پکې د پیغمبرۍ موجودې دي تاسو دا شام ته مه بوځئ د شام خلک د شام مولیان به وپېژني مړ به یې کړي او بیا یې تپوس وکړه چې د رشته دار خپلوان سرپرست یې څوک دی نو خلکو ورته وویل چې دا فلانی دی یا ابو طالب هغه ته یې وویل دا خبره کې دي چې په دې دوران کې یو کسان راغلل او د بهیر راهب سره ملو شو هغه دې تپوس وکړه خیر شه په کوم میشن باندې راغلي یې چېرته روان یې وایي په دې میشن راوتلي یو چې د تورات او د انجیل عالمانو دا خبره کړې ده چې په دې میاشت کې به د زمانې چې کوم آخرنی پیغمبر دی هغه به د خپل وطن په سفر باندې وځي نو د ملک بادشاه حکم کړی دی ګیر چاپېره خلک خواره کړي دي نو د هغه په وژلو پسې موږ راوتلي بحیر راهب عالم و سمجدار و اخیار و خب سکون سره اطمینان سره د دې خلکو دا خبره واورېده او بیا یې ورته تمهید کې خود خبرې شروع کړه او آخري یې په خبره په دې ځای ودروله چې دا تپوس ستاسو نه کومه چې د کائناتو خالق مالک رب د کوم څیز فیصله کړي نو موږ او تاسو هغه فیصله وکولی شو بدلولی شو نو هغه خلک مو سمجدار او پوه و زړه دې خبره پرېوته چې او که واقعي الله پاک د آخرني پیغمبر دنیا ته د رالېږلو فیصله کړي نو هغه انسانان بیا نشي منع کولی نو هغه وواړو کسانو
دقه ځای کې توبه طائب شو او په کمیشن کې پسې شراوتل هغه پرېښودو او حتی کې واپس هم لا نه غړل ام د دې بحیره راهب سره ایثار شو. دا قصه چې ابو طالب او د قافلې خلکو وریده نو بیا یې زړه مطمئن شو. د دغه ځای نه بیا ابو طالب نبی علیه السلام د بصرا د ښار نه واپس مکې مکرمې ته راولېږلو. عرب ټول قبایلو او په هغه زمانه کې کال 12 میاشتې به د قبایلو د یو بل سره لړایانې جنګونه به کېدل او دا به په میاشتو میاشتو په کلونو به دا جنګونه کېدل. مکه مکرمه کې دوه غټې قبیلې وي، یو قیس او بل قریش. د دې په منځ کې یو ډېر زوړ جنگ شروع شوی و او نعوذ بالله اکثر قومي جنگونه او د قبایلو جنگونه دا په عصبیت باندې بناوي، په قومیت باندې بناوي، په دنیاوي مفاسدو باندې اغراضو باندې بناوي. یو قبیله بلې قبیلې ته جنگ ته تیار شي نو کدا په حق او کبنا حق خو د خاندان او د قبیله خلک بیا ورسره ولاړي. یو مشهور جنگو دا هغه جنگ نوم دی حرب الفجار، د ګناه جنگ. ځکه چې کم جنگ د الله د دین لپاره نه، د الله د رضا لپاره نه، هغه چې هر رنګه جنگي هغه د ګناه جنگي، که هغه د قومیت جنگي او که هغه د دنیا د دولت جنگي. اول د قیس قبیله په دې جنگ کې غالبه شوې وه او بیا ورپسې د قریشو قبیله په دې جنگ کې غالبه شوه. نبی علیه السلام عمر بعضې روایاتو کې راځي په دغه وخت کې 14 کاله و. بعضې موقعو کې به د خاندان او د قبیلې خلکو د الله پیغمبر مجبوره کړه نو دی به هم په دې جنګ کې د ځان سره بوتل حرب الفجار. چې کله د عربو قبایل د جنګونو نه تنګ شول نو بیا یو 3 کسانو او د یو نوم فضل د پلار نوم فضالو، د بل نوم فضلو، د پلار نوم وداعو، او د دریم نوم فضیلو، د پلار نوم حارثو. دا د عربو مشرانو دی را پاسېدل، یو تحریک یې وشلولو چې د کوم وخته پورې به زموږ نسلونه تباه کېږي، بربادېږي او زموږ دا جنګونه به د یو بل سره کېږي. نو دوی یو معاهده کړې وه او د هغه معاهدې نوم هم حلف الفضول. حلف معاهدې ته وایي او فضول د فضل جمع ده. دا 3 کسانو د 3 واړو په نومونو کې فضل راتلو. نو د دې معاهدې په رڼا کې د یوې زمانې پورې جنګونه بند وو. بیا چې دا معاهده زړه شوه، ختمه شوه، بیا جنګونه شروع شو. نو د نبی علیه السلام د بچپن په زمانه کې د الله د پیغمبر تره زبیر ابن عبد المطلب هغه را پاسېده او هغه یو تحریک وشلولو د عربو په قبایلو کې او د مکې په خلکو کې
چې د کوم وخت پورې به زموږ دا نسلونه تباه کېږي بربادېږي به راځي چې هغه د سړی زمانې هغه حلف الفصول هغه معاهده بیا را تازه کړو نو د مکې په ښار کې یو سړی اوسېده عبدالله ابن جدعان او دا د عایشې صدیقې د تره زوی او بی انتها سخی چې کوم خانکونه یې جوړ کړي او په هغه خانکونه کې به خلکو ته په یو ځای روټۍ ورکوله د سیرت کتابونه لیکي بعضې وخت کې به نبي علیه الصلاة والسلام راغه او د هغه خانک سوري ته به ودرېده نو هغه سوري کې به یې د سر پټ شو دومره لوی خانکونه نو د قریشو خلک او د نورو قبایلو خلک د عبدالله ابن جدعان په کور کې راجمع شو زبیر ابن عبد المطلب د هغې محلف جوړ شو او بیا یې دغه معاهده را تازه کړه او ټولو قسمونه وکړل په دې خبره باندې چې د کم کس تعلق د هرې قبیلې سره وي خو ټول به په شریکه باندې د مظلوم په شا ولاړ یو او د ظالم د ظلم مخنیوي او مقابله به کوو نبی علیه السلام هم په دې معاهده کې شریک شوی او د الله پیغمبر به وي چې په دې معاهده باندې زه دومره خوشحاله شوم که چېرته د دې معاهدې په مقابل کې ماته چا قیمتي سره سره اوښان راکړي وي د هغه به مال غوځولي وي او دا معاهده به ختمېدو ته ماتېدو ته نه وي پرېښي نو په دې معاهده کې د الله پیغمبر په بچپن کې شریک شوی و عبدالله ابن جدعان یو ورځ عایشې صدیقې د الله پیغمبر ته وایي چې هغه ډېر زیات سخي سړی و او د هغه د سخاوت هغه قصې ورته بیان کړي وایي دا به د قیامت په ورځ باندې هغه ته څه فایده رسوي ویا عائشه ما قال في حياته يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وی ټیک ده دې سخاوت ورته فایده ورسولې وي لیکن د په زندګۍ کې چېرته مې یو ځل الله ته دا نه دي ویلي چې زما ربه ما وبخه ما ته مغفرت وکړه لهذا دا سخاګانې هغه ته فایده نشي رسولی الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې